اور امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایلی چې زمونږ د حقانیت دلیل جنازې دي. ته ما سره مقابله کې که زما جنازه غټه او د دې خبرې دلیل دی چې زه په حق باندې یم، او که ستا جنازه غټه او بیا دې خبرې دلیل دا دی چې دا د دې خبرې دلیل دی چې زه په حق باندې یم. زه کله کله سوچ کوم د خپل اکابرو جنازو ته. ډاکټر شرعي علي شاه صاحب رحمت الله علیه جنازه، شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه جنازه، د مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه جنازه، مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه جنازه، شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه جنازه، اور همدارنګه ډاکټر عادل خان شهید رحمت الله علیه جنازه، د مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه جنازه. د خلکو د پر نمونه ګرځيږي، مثال ګرځيږي، دومره غټه جنازه. او نږدې وخت کې تاسو د 7 مې باندې د مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه جنازه وکړه چې دومره دا اول زما داسې جنازه چې دومره غټې جنازې کې مخ خپله ذاتي طور باندې شرکت کړی او بې قبر نه خوشبو راتلل. دا د حقانیت دلیل دی که نه؟ تاسو ورباندې اعتراضات کولو چې دا ټیک نه دی، دې بیانونه ټیک نه دي، دا غلطې مسلې چړي. الله رب العزت یې درته ښیي چې نه دا په حقه باندې. دلته زما یو ملګری دی مفتی معاویه منصور صاحب، دلته ما ته ملاقات ته راغلی، ما ته وایي چې کله مفتی صاحب شهید شو نو ما خوب کې وکتل، وایي ما سره مېلمه و نو ما ورته وایي چې جی دا څه تم طبیعت کېږي، شربت تیار کړم که یخې اوبه تیار کړم؟ وایي ما ته وایي چې نه راته پی راکړه. خوب کې پی کتل دا علم دی، صحیح ده چې څوک تا ته پی درکړي چې دا اوس که دې مطلب چې الله پاک به تا ته علم نصیب کړي. وایي ما نه پی وورته، وایي ما ورته پی راکړي یا ګیلاس، یو ګیلاس پی مې ورته ورکړي، هغې وڅښلې. هغه مفتی صاحب ته ما دا ونوي چې دې تعبیر دا دی، خو ما ته خپل تعبیر دا اخذ کو چې د هغې تللو سره علم څه حصه لاړه، یو ګیلاس پی لاړې نه د علم یوه حصه لاړه. خلکو ته مسایل بینولو که نه، سیده لار ښېښودله. او مومندو کې زما یو ملګری دی، ما ته فون وکړو چې موږ هر جمعرات باندې زموږ زنانه صرف 10 ختم قرآن مفتی صاحب پسې کوي، 30 ختم قرآن. او دومره زیات خفګان ما د عوام الناس کې د بل عالم باندې نه دی کتلی. بل یو فلینکوش ډېره ورځ سره میلاو شو، ما ته وایي چې زه پېښور او د هنګو ته فلینکوش بوزم رابوزم. وایي فلینکوش مې چلو وروسته ښځې خپله کې زنانه ناستې وي چې دا هغه ځای چې دلته مفتي صاحب ګاډي اپریشن اکسیډنټ کړی وي، سختې خفه وې او بیا ډېر اظهار د افسوس وکړو چې مفتي صاحب لاړو، ډېر اچانک لاړو. نه دا د دې د خلکو زړه کې د هغې مینه، هغې دپاره خفګان، دا د دې خبرې دلیل دی چې دا الحمدلله په حق باندې. نور دنیا نه روزانه خلک مړېږي، سره چا تپوس نه کوي چې څوک مړ دی ولې مړ دی، نی جنازې ته چا سره دومره وخت چې لاړ شي، خپل خپلواني جنازو کې واپس ته راشي. ځکه یو کردار معاشره کې ادا کول پکار دی چې خلک ستا تلو نه پس ستا په تلو باندې د ځمکې اسمانونه ژاړه وکړي، دا ستا کامیابي ده. او د ځمکه اسمان ورباندې ولې ژاړي؟ علماو لیکلي چې په هغې ځمکې باندې دې عالم عبادت کولو، دې به حق بیانولو. دا چې کله وفات شي نو ځمکه اسمان په دې باندې خفه وي چې اوس د حق بیانولو ولا د عبادت کولو ولا ما باندې پاتې نه شو. د خپله زندګي ځان ته یو داسې زندګي جوړ چې خلکو دپاره نمونه وګرځي، خیر او د برکت سبب وګرځي.